د چا خلیفه ما وایه ته دا ته څوک دی دا مخاطب او متکلم په انا او په انت باندې دا جسم نه دی زمونږ یو استادو د منطق نه هغه به وي هغه به طالب ته چې قارېده وی ته مرکبه وی مرکبه نو زمونږ دا خیال و اول کې چې د معنا دا ده چې جاهل مرکبه دی داسې وایي ګینې هغه بیا وروستو ما ته پته ولګېده چې د هغه د مرکب نه مطلب څه دی هغه ډېر منطقي دی ولا مرکب نه د هغه مطلب دا و چې ته دا جسم دی مرکب دی نو ته صرف دغه جسم یې نور روح د پکې نشته روح خو بسیط دی خو مفرد دی او مرکب نه دی نو متکلم په انا او مخاطب په انتا دا جسم نه دی زه چې ویم چې زه نو د زه نه مطلب زما دا جسم نه دی دا جسم خو تاسو ته پته دا بدلیږي دا چې موږ ماشومانو زموږ جسم او دا اوسني جسم کې ډېر لوی فرق دی لا د حالاتو په وجه په دې کې ډېر کانټ چانټ راځي په دې کې ډېر اجزا راځي او ځینې اجزا تحلیل کېږي او نوي اجزا پکې را پیدا کېږي نو زه څنګه هغه قسم چې زه د مور نه پیدا وم ډېر لوی فرق دی زه ځکه هغه یم چې زه په انا او په انته باندې چې متکلم یم یا په انته باندې مخاطب یم نو زما د انته او د انا نه مطلب دا جسم نه دی په دې انا او په انته باندې متکلم او مخاطب زما هغه روح دی او هغه دی چې کوم د مخکې نه و تاسو به خبره رسېږئ که نه رسېږئ ډوډۍ کمه خورئ نو بیا به پرې رسېږئ په مطلب ورسېږي نو دا روح انساني دا گویا که د الله تعالی خلیفه دی دا د الله تعالی څه دی نو جعلکم خلائف فی الارض دا ځمکه یې راکړې ده په دې ځمکه کې زما د لاس او د خپې او د دې دپاره یو فنکشن مقرر کړی دی نو ما ته وایي ته خلیفه نو څنګه خلیفه ما نو زما دا روح انساني د ده دپاره دا جسم انساني او دا روح حیواني دا د ده دپاره مملکت دی او دا روح انساني د دې مملکت څه دی دی بادشاه دی خو دی داسې بادشاه نه دی دی خود مختار دی دی خلیفه دی خلیفه دې ته نه وایي چې خود مختاري خلیفه دې ته وایي چې هغه ته به بل څوک څه حواله کوي نو د هغه مفوض کرده او د هغه حواله کرده اختیارات به دی استعمالی او هغه حواله کرده اختیارات به د څه نه معلومیږي هغه به د هغه روح نه معلومیږي چې کوم د بر نه راغلی دی چې وحی ده او چې سړی دا خبره الټه کي الټه دغه حاکم محکوم کی او دا محکوم په حاکم کی نو دا د ظلم وکړو نو ان الشرک لظلم عظیم ډېر لوی غټ ظلم وکړو دله خدای پاک اختیار ورکړی و چې ته به په بل چا حکم چلی او دی ولګېده د بل چا هغه یې ومنه د ځان محکوم وګرځوو نور خو دا د روح خبرې دومره ډېرې زیاتې جوړي په دې کې خو وروسته تا ته زه تفصیلات بیا وایم که نه خبره خو لا ابتدا کې ده اوس نو هغه خو بیا ډېره تفصیلات خو بیا د هغې کېږي نو ځکه چې د هغه د داسې عالم سره د دې خبرې تعلق دی چې هغه عالم سره موږ صرف دومره د تقریب ذهني لپاره دا خبرې کولی شو تقریب ذهني لپاره او که د صوفیاو په ژبه کې خبره لږه غوندې معمولي غوندې وکړمه نو هغه بیا دا ده چې سړی د الله تعالی په یاد کې ډېر زیات مستغرق شي جی او د دې علایق دنیوي نه د هغه تعلق کټ شي وتبتل الیه تبتیلا خو دې صوفیاو سره زما اختلاف دی ډېر زیات ځینې خبرې ما ته خوږې لګي خو ډېرې خبرې ما ته ښې نه لګي نو هغه وایي چې د دې هر څه نه کټ شه نو د هر څه نه کټ کېدل زما ذهن نه مني دا مې ذهن مني چې د څه وخت دپاره کټ شه امام غزالي مې پرون کته نو هغه دا خبره کوي چې دا چې ته بالکل د هر څه نه کټ شې نو ما چې سوچ کوو نو زما ذهن خو الحمدلله بیا داسې خو د هر چا پسې داسې نه ورپسې کېږي دا خو د ابتدا نه الله تعالی ماله ذهن داسې راکړی په هر چا پسې داسې نه ځي نو فوراً مې ذهن ته هغه وایي چې لکه د بچو نه او د دې هر څه نه ما وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې سا ورکوم حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په باره کې بیمار چې و نو د خپلو نور بیبیانو نه اجازت وغوښته ځکه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ډېره خوښه وه او ویې زه به ردې په کور کې پاتې شم او بیا چې سا لکه روح پرواز کوو آخرت ته نو د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په غېږه کې وو نو څنګه ته ما ته وایې چې د دنیا نه ځان بالکل کټ کړه څنګه به تې کټ کړې ځان پیغمبر علیه السلام چې ته څومره ځان کټ کړی دومره به ته ځان کټ کوم او د دې نه اخوا چې ځان کټ کوم نو دا به زه زیاتی کوم زه پیغمبر نه زیات متقي نشم جوړېدی زه د پیغمبر نه زیات عالم بالله نشم جوړېدی بلکې د هغه عمره خود نشم جوړېدی زیات خو لا پرېږده زه د پیغمبر نه زیات د الله تعالی نه یریدونکی نشم جوړېدی بلکې د پیغمبر عمره هم نشم جوړېدی نو ته ما ته هغه خبره څنګه کې چې هغه د پیغمبر نه زیاته د تقوا تصور ورکوي خلکو له
چې هغه خو لا بیا هم د بیبیانو سره اوسېده او کېناسته پاسېده او په هغه بیمارۍ کې چې په کومه بیمارۍ کې وفات کېده په هغې کې هم ورته دا پته وه چې دا بیبي مې ډېره زیاته خوښه ده او دا د نورو په نسبت باندې نو اجازت به ترې والم چې د دې سره پاتې شم نو دا څنګه کېدی شي دا ته چې کومه خبره کوې دا عملا څنګه ممکنه ده او که دا نو زه دا نه یم چې دا دې ونه شي دا به کېږي داسې به وي خو زه دا یم دا د شریعت مطلوب نه ده کوم شی د شریعت مطلوب نه دی کوم شی چې د سنت مطابق نه دی نو بس هغې ته زما ذهن نه متوجه کېږي زه به هغه طریقې د تصوف ته یا هغه طریقې د صفایه د ذهن ته یا هغه طریقې د ذکر ته متوجه کېږم چې کومه د سنت مطابق ده چې سنت مطابق نه ده نو که هغه ډېره زیاته بوچته ده خو هغې ما ته حاجت نشته که دا طریقه د ذهن کې وه نو بیا ټیک ده دا اتباع د سنت دی ته وایي او په دا په چا باندې فتوی نه لګوو چې دا تا سره چې کوم بزرګان دي دا څنګه دي یا څنګه دي هغې کې مې کار نشته ځکه چې نیت ښه نو ورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها خو وروسته پسې بیا دا وایي چې فآتینا الذین آمنوا اجرهم اگر چې طریقې ټیک نه وه خو چونکې نیت یې ټیک و نو دا د الله تعالی اختیار دی چې طریقې ټیک نه وي نو قانونا یې حق نه کي چې طریقه ټیک نه وي نو قانونا یې حق نه کي خو چې الله تعالی یې ورکوي نو فآتینا الذین آمنوا اجرهم مؤمنانو له پکې اجر څه کو نو دا د الله تعالی اختیار دی چې طریقې ټیک نه وي د پیغمبر د سنت مطابق نو قانونا یې اجر نه کي خو چې الله تعالی په خپله خوښه ورکوي نو په الله تعالی څوک پابندي نشي لګولی تاسو په دې خبره پوهېږئ که نه دا اشارات زده کوه کله کله پکې ډېرې خبرې یا خوا دې خوا لاړې شي خو دا ټولې خبرې تا دپاره ضروري دي دا زده کول پکار نو دا یو بنیادي خبره شوه الروح الحیواني باندې دی څه دی راکب دی او دا روح انسانی چې دی نازل من عالم الامر نازل من عالم الامر دا د عالم امر نه نازل دی د دې عالم امر ما ډېر زیات کوشش وکړو چې زه د دې لږ ونې وضاحت وګورم چې ته په کتابونو کې خو ما ته میلاو نه شو البته په یو دوو آیاتونو کې ما سوچ وکړو نو ما ته یو ناشنا غوندې خبره ذهن ته راله عام طور باندې خو مونږ امر دی امر ته وایو چې وکوه یا مه کوه امر معنا مونږ څه کوو مونږ وایو دا خطاب الله تعالی امر څه ته چې دا کوه او دا مه کوه دا حکم دی امر مونږ په معنا د حکم الو او حکم دغې ته وایي د حکم خو ډېرې ترجمې کوي که نه دا منطقیان چې کتابونه د منطق کتابونه چې ویل د حکم څو ترجمې دي تاسو ته یادې دي حکم محکوم به ته وایي حکم اذعان ته وایي حکم قضیې ته وایي حکم نسبت امر الى امر آخر ایجابا او سلبا ته وایي حکم انتصاب ان الامر واقع او ليس بواقع حکم ادراک ان النسبة واقعة او ليست بواقعة ته وایي جی او حکم امر ته وایي حکم اثر مرتب على الشیء ته وایي د اصول فقه والا په نسبانه حکم خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء نو دا خو اته نه لس معنی درته ما وکړي چې پسې بیا ګوره خو امر مونږ عام طور باندې د حکم مترادف ګڼو زمونږ دا خیال دی چې امر څه ته وایي امر مترادف د حکم دی لیکن بعضې خبرې داسې دي چې د هغې نه دا معلومیږي چې نه خبره لږه جدا ده خو دا ما لا ډېره زیاته سر ته رسولې نه ده خو تا لپاره پکې هم د تصور او یا د غور یو سامان دی او زما لپاره هم پکې غور دی دا به سر ته رسو هغه دا ده چې قرآن دوه قسمه خبرې کوي یو قرآن لفظ د خلق وایي او بل قرآن لفظ د امر وایي پته ولګېده چې خلق او امر جدا جدا څیزونه دي یعنی دا معنا خو نه ده چې هر یو شی د الله تعالی نه بغیر دا مخلوق نه دی نه مخلوق خو دی په یو معنا باندې خو مخلوق دی خو زه دا وایم چې په دې خلق او په دې امر کې یو فرق داسې دی چې د خلق تعلق د هغې نظام سره دی چې کوم نظام کې ترتیبي یا په کم نظام کې ترکیبي یا په کم نظام کې د کم نظام سره د طبیعیاتو تعلقي درې خبرې مې وکړې
د خلق تعلق د هغه مخلوق سره دی چې په کم مخلوق کې او په کم شي کې ترتیبي. د خلق تعلق د هغه مخلوق سره دی چې په کم شي کې په کم مخلوق کې ترکیبي، او د خلق تعلق د هغه مخلوق سره دی چې په کم مخلوق کې تعلق د طبیعیات سره. خبره باندې پوه نشئ. لکه د مثال په طور باندې مونږ مخلوق دا کائنات او د ځمکه او د اسمانونو اصلي مخلوق او امر چې دی نو دا مونږ فزیکلی وجود هم لرو، مونږ په یو ترتیب هم راغلی یو، په یو ترتیب را پیدا شوي که نه. لترکبن طبقا عن طبق او څومره مدارجونه تیر شوي یو. د خاور نه پیدا او بیا د اوبو نه پیدا او بیا خلقه او بیا مضغه او علقه او بیا خلقا آخر او نو دا ټول مدارج دي کنه. بیا پر دنیا کې جعلکم خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. نو دا مدارج بیا دلته هم دي. بیا لترکبن طبقا عن طبق د دې مدارج نه بیا هم د مدارج نه تیریږو. كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. نو دا مدارج د دې دنیا ته دراتلو نه مخکې مو دا مدارج او دا ترتیبات په دنیا کې هم دي او دا مدارج او دا ترتیبات د دنیا نه دراتلو نه بعد هم دي. نو زمونږ د دې جسمانی تعلق د دې جسم تعلق د خلق سره دی. خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها خلق السماوات والارض في 6 ايام. نو دا ګوره ترتیب او ترکیب شو کنه. خلق السماوات والارض في 6 ايام، سماوات او ځمکه او اسمانونه په شپږو ورځو کې پیدا. دې معنا دا چې بده کې یو ترتیب وکړه. لکه رستو په قرآن کې بیا وې چې اسمان او ځمکه ته وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اطينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. او بیا رستو به والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. نو دا دې ترکیب، دا دې ترتیب او دا دې فزیکلی او طبعی وجود. خو یو بل لفظ دی چې هغه ته امر وایي. امر لکه قرآن مجید کې چې وایي ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. قل الروح من امر ربي. روح چې دی دا د جسم په شانتې په دې ترتیب او په دې ترکیب نه دی پیدا، بلکې دا من امر ربي دی. دا د الله تعالی په امر پیدا دی. مخلوق دی خو د دې مخلوق ترتیب هغه نه دی چې کوم د باقي مخلوق دی. دې مخلوق ته به یعنې داسې نه چې دا روح ته مونږ مخلوق ویلی، مخلوق خو دی که نه. روح انساني چې دی دا مخلوق خو دی. اگر چې دلته د روح نه مراد وحی ده، دلته دا دواړه خبرې لږ غونې باریکې دي. روح کله د روح انساني ته وایي نو دا مخلوق دی، خدا پیدا دی د الله تعالی په امر. او په دې آیاتونو کې روح د وحی تم ویلی کېږي او وحی مخلوقه نه ده. القرآن کتاب الله تعالی کلام الله تعالی غیر مخلوق. کتاب الله او کلام الله مخلوق نه دی او روح دی. اگر د دواړو روحونو په خپل منځ کې یو تعلق دی، تاسو ته ما ووي د دې روح انساني د پاره پشتیبان او حاکم دا دغه روح په معنا د وحی دی. خو هغه روح چې په معنا د وحی باندې دی نو هغه من امر ربي دی، خو هغه خلقه به امر ربي نه دی، مخلوق نه دی. که د روح نه مراد دا روح انسانیه لی نو دا خلقه به امر ربي دی. ويسألونك عن الروح دو ترجمه شوي. تپوس کوي خلق ستانه په باره د روح. نو ګوره روح خو پر قرآن مجید کې وحی ته ویلی شوی دی. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده.
ينزل الملائکة بالروح، الله تعالی د وحی سره ملائک را کوزي او علی من یشاء من عباده چې پچای خوخی وحی ولا ورکی او ملائک ته ویزا. نو دلته د روح نه مراد څه دی؟ وحی. نو الته به دا ترجمه نه کوي چې د روح معنا وحی وکړي، داسې به نه وایي چې بامر ربي معنا خلق بامر ربي. روح په معنا د وحی خو مخلوقه نه ده، وحی کلام الله دی، کلام الله مخلوق نه دی. القرآن کلام الله غیر مخلوق، نو مخلوق د الله تعالی صفت دی. او بل ته ما اشاره کړې وه چې صفت خدای خدا زمونږ د عجز او زمونږ د کمزورۍ د وجې نه الله تعالی دې له د الفاظو قالبونه ورکړي دي. نو دا د الله تعالی لطف او مهرباني د الفاظو قالب یې وله ورکړی دی، کني نو موږ به څنګه برداشت کولی؟ موږ به پرې څنګه پوهېدی؟ موږ به پرې څنګه عمل کولی یا په د هغې برداشت او د هغې سمع به موږ څنګه کولی؟ زموږ شرایط خو محدود دي. خو روح چې دی هغه د روح انساني ته هم وایي. نو که فرض کړه د دې روح نه مراد په دې یسألونک عن الروح نه مراد روح انساني شي، نو بیا به څه مطلب وي؟ چې قل الروح من امر ربي، معنا دا ده چې قل داسې ورته ووایه چې روح د عام مخلوق په شانتې مخلوق نه دی فزیکلي او طبعي، چې زه تا ته داسې ایکسپلین کړم او ته یې زده کړې چې دا اول داسې و بیا داسې شو بیا داسې شو، ورته ګوره لکه ستا په شانتې. دا داسې شی نه دی. قل الروح من امر ربي، ورته ووایه چې دا روح چې دا پیدا شوی دی دا د الله تعالی په امر باندې پیدا شوی دی. الا له الخلق والامر، خبر شي الله تعالی دوه کارونه کوي، یو خلق کوي، د هغې معنا دا چې یو شی په ترتیب پیدا کوي، په ترکیب پیدا کوي، د اجزاو نه را جمع کوي او په یو زمانه کې په یو ترتیب باندې هغه یو مقام ته رسوي. خو والامر یو بل کار الله تعالی کوي چې هغه امر دی. هغه امر داسې دی چې هغه ورته وایي شانو بیا به شي. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. نو امر چې دی دا جدا. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر، الا واحده دی كلمح بالبصر. ګوره امر لمح بالبصر دی، او خلق چې دی د هغې دپاره قرآن نه دی ویلی چې دا لمح بالبصر دی. لمح بالبصر معنا دا ده چې بیک آن چې پیدا کېږي، د دې تعلق د امر سره دا عالم امر دی چې هغه په یو لفظ د کن پیدا شو. دا چې خلک وایي په یو لفظ د کن باندې ټول جهان پیدا کړ، نو ټول جهان یې په کن پیدا کړ، ټول جهان یې په خلق په طریقه پیدا کړ. فی 6 ایام. تاسو څه وایئ؟ دا جهان یې په کن پیدا کړ، په یو امر باندې، په یو وخت کې پیدا کړ، په یو آن کې پیدا کړ، فی 6 ایام یې پیدا کړ. نو که د امر تعلق ور سره راغلی نو هغه به دا وي چې د دې هغه ابتدا او د دې هغه نقطه چې د وجود نه د عدم نه وجود ته راتلل دا خو امر و. تاسو په دې خبره پوهېږئ؟ د کائناتو په باره کې دا خبره چې دا د عدم نه وجود ته راشي، دا د بیگ بانګ خبره به وروستو راځي. بیگ بانګ بیا دویمه مرحله ده. اوس په بیگ بانګ باندې خلکو ایمان راوړلی دی. دا درې مرحلې دي، وروستو راځي به انشاءالله العزیز. د کائناتو د پیدایش ذکر چې راځي نو هلته به موږ دا درې مرحلې وایو. اوله مرحله چې کوم ده هغه د نتنګنس نه ده، هغه د عدم نه ده. هغې ته په دې جدید اصطلاح کې ټایم ایکول زیرو وایي چې هغه بالکل د نش برابر دی. د نش نه شته کول دا یو مرحله وه. بیا د هغې نه بعد وهي دخان، دا دویمه مرحله ده. فقال لها وللارض ائتیا، دا د بیگ بانګ مرحله دا دویمه ده. او دریمه مرحله دا ده چې فی 6 ایام، فی 6 په شپږو دورونو کې بیا پیدا ده. دا درې مرحلې دي. نو اولنۍ مرحله چې کومه ده نو هغه د عدم نه وجود ته ده. دویمه مرحله کانتا رتقا ففتقناهما، یا وهي دخان فقال لها وللارض ائتیا. دا د رتقا ففتقناهما دا مرحله ده، دویمه مرحله ده. دا خو د هغه نتنګنس نه ورپسې ده اولنۍ. نو دا اولنۍ مرحله ممکنه ده چې دا د امر مرحله چې د عدم نه وجود ته راشه. دویمه مرحلې چې بیا دي هغه بیا د خلق مرحلې دي، او دریمه مرحله هم د خلق، ځکه چې پای کې ترتیب دی. نو الا له الخلق والامر.
اوس یو بل آیت په سوچ وکړه چې دا خبره لګ ډېره زیاته واضحه شي اگر چې په دې په خپله پوهېږم چې دا د هغه عالم سره تعلق لري چې دې پوره وضاحت نشي کېدی خو بیا هم د تقریب ذهني دپاره چې ته دومره پوهېږي لکه د مثال په طور باندې قرآن مجید کې چې الله تعالی فرمایي چې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون دلته دوه مرحلې بیانوي څو مرحلې بیانوي یو مرحله بیانوي د خلق بله مرحله بیانوي د کن حاجی انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون امرنا هم راغلی دی حاجی نو امر سره لفظ د کن راځي نو دلته خلقه من تراب اول خو یې د خاورو نه پیدا کړ مخلوق شو دې معنا دا ده چې د جسم د باډي هغه جسمانی او طبیعي طور باندې برابر کړه او په دې کې هغه روح حیواني مو واچو هغه حیات پکې مو واچو ځکه د دغه حیات او د دې روح حیواني تعلق چې دی که نه دا هم د دې جسم سره دی د دې روح حیواني تعلق نه دی د دې تعلق د چا سره دی د دې جسم سره دی اگر چې هغه شی هم ورې ډېر زیات داسې مغلق غونته کې دی اوسه پورې هغه روح حیواني هم چا معلوم نه کړي دا څه شی دی روح حیواني نه دی چې په هغې باندې د حیات دی په دې کې په دې وجود کې دا ژوند چې ورته څه شي ته مونږ ژوند وایو نو دغه شی هم لا د اوسه پورې معلوم نه دی دا څه شی دی دا د بجلۍ په شانته څه کرنټ دی که دا څه بلا ده نو دا په خلق کې راځي ځکه د دې حیات حیواني تعلق هم د چا سره دی د دې جسم سره دی نو دا وایه چې خلقه من تراب دی د دې خاورو نه څه پیدا کړو نو دا تدریجي خبره وه که نه وه تدریج هم پکې و ترتیب هم پکې و ترکیب هم پکې و او دا طبیعي شی هم و تراب خو طبیعي شی دی که نه نو دا یو مرحله تیره شو نو ثم قال له کن نو دا بیا څه شی شو ثم قال له کن چې پیدا یې کړو نو بیا ورته وی کن نو خو و که نه نو لهو باندې ته پوه شې چې په لهو تا ته ما وی په انا په انتا په هو باندې مخاطب څه شی دی دا روح انسانی دی کنی نو دا به بیا سوال پیدا کېږي چې خلقه نو چې پیدا کو ثم قال له بیا ده ته ووي نو چې پیدا کړه خو هغه باډي پرته وه نو بیا ورته وی کن نو څه شه هغه پیدا شوی نو بیا ورته څه ووي نو ثم قال له کن فیکون هغه امر چې هغه روح انسانی و هغې ته یې اوس ته را موجود شه پکې هغه روح حیواني ته روح انساني ته یې اوس ته څه شه که ته وایې چې لهو بیا دلته کې هغه ضمیر غایب ته غایب خو لا شته نه نو په خلقهو کې چې و نو غایب کوم ځای خلقهو خو مخکې آدم ذکر دی که نه او آدم روح هم دی او انسان هم دی پوهېږې په دې پښتو که نه پوهېږې او دا کافیه او شرجامي دې سړی وایي که نه مونږ چې کافیه او شرجامي به ویله که نه نو زمونږ یو ملګری و هغه به وایي چې زه په دې کټ کې ناست یم او دا کټ کې چې ته وخوځم او چپ غونته کېږي زه ته یم چپ شه که نه اعتراض د باندې کوم پوهېږې په خبره باندې تاسو هم که شرجامي ویلي نو بیا به داسې چل کوئ خو ځکه ما نه د هغه اشکالاتو دفع راته وکړه چې قال له کې چې ضمیر ته وایې څه ته راجع دی هغه په انا او په انته باندې خو روح دی خو لا نشته نو په خلقهو کې چې و هغه ته کوم دی ته راجع خو همدغه مخکې آدم ذکر دی هغه ته خبره کوي که نه او هغه کې څه هم شته هغه جسم هم دی روح حیواني هم دی روح انساني هم دی او د ټول نه مرکب دی که نه نو پته ولګېده چې ثم قال له کن د دې تعلق د هغه چا سره دی هغه قلب ته چې تا ووي په دې قلب کې لا مونږ لګیا یو که نه که په خبره نه پوهېږي نو دا هغه قلب انساني دی دا هغه روح انساني دی دا هغه شی دی چې هغه راکب دی د دې روح حیواني ثم قال له كن فيكون اوس یو بل آیات هم درته وایم چې هغې نه ښه مزید وضاحت وشي واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه مرء زړه سړی پوه شي چې الله تعالی حایل پیدا کوي حاجز پیدا کوي پرده را پیدا کوي د سړي
د انسان او د هغه د زړه په منځ کې. نو انسان خو دغه زړه نه به انسان خو دغه ته وایي. انسان داسې تا ته معلوم دی چې پای کې زړه نه وي. ما ته خو داسې مخلوق هم نه دی معلوم. ممکنه ده چې عام طور باندې خلک دا وایي چې داسې شی نشته چې د هغه زړه نه وي. و داسې مخلوق خو شته چې د هغه دماغ نه وي. لکه دی ورته سټار فش وایي. دا ستوري په شانتې یو مایع دی. ستوری په شان نه داسې څلور پنځه ګوټونه دي داسې. نو داسې څلور پنځه ګوټو والا مایع په دې دریابونو کې دا مایان ډېر عجیبه عجیبه غونته کي. د مایانو DVD ما کتلی وه بهر دنیا کې او ډېر عجیبه ده. ما سره خوا کې یو ملګری ناست و چې هغه سمندر دننه هغه ته او هغه هر څه یې کتل. نو ما ته رانږدې شو. ما ته دا جنت په دې سمندر کې دننه نه دی. دونه ښایسته و هغه هر څه. څه عجیبه رنګونه پکې او څه عجیبه دنیا څه قیصه وه. پوهېږې په خبره باندې. نو پای کې یو مایع چې هغې ته په دې دریاب کې مایع هغې ته سټار فش وایي. نو هغه سټار فش داسې شی دی چې د هغه مازغه نشته. خو ما ته داسې حیوان نه دی معلوم چې د هغه زړه یا د زړه کار چې څه شی کوي که نه. د زړه کار چې څوک کوي. زړه کار څه شی دی. نو دا به پکې خامخا وي. نو په سړي کې خو زړه وي که نه. که سړی د بغیر زړه نه معلوم دی انسان. نو قرآن څنګه وایي چې واعلموا ان الله یحول بین المرء وقلبه. الله تعالی کله د سړي او د هغه د زړه په منځ کې څه کېږي؟ حایله کېږي. نو پته ولګېده چې د مرء نه مراد دا جسم انساني او روح حیواني دی او د قلب نه مراد هغه قلب انساني دی چې هغه حاکم دی په ده باندې. نو د هغه او د دې په دې منځ کې حایل واقع شي. یعنې هغه صحیح کار نه کوي. بیا هغه چې کوم کار کول غواړي هغه کار ونه کړی شي. یعنی گویا کې په دې جسم انساني کې چې الله تعالی دا روح حاکم کړی دی. نو دې معنا نه دا نه ده چې د الله تعالی د اختیار نه بیا بار شو او داسې بادشاهي شو چې په دې کې دا چې خپله خوښه ده چې څه پکې کوي. نه، یحول بین المرء وقلبه. دا د الله تعالی خوښه ده چې دغه حاکم به کله کار کوي او کله الله تعالی د حاکم د لاس ونیسي. اوس دې وانه خو موږ نور نه پوهېږو چې ولې نیسي او څنګه یې نیسي. دا یو بنیادي خبره ده. دارنګه دا قلب کله کله دا عالم امر او دی وایي چې تعجز العقول عن ادراک کنهه. عقول د هغه د حقیقت د ادراک نه عاجزه دي. حقیقت ادراک ته ځکه نشي کولی د دې قلب چې دا خو د عالم امر سره تعلق ساتي. ته خو به د هغه شي د حقیقت ادراک وکړې چې کوم تعلق د دې عالم طبیعي سره دی. په یو ترتیب او په یو ترکیب پیدا دی او د جسماني تعلق سره د دې جسم سره تعلق دی. د هغې د حقیقت ادراک څه ځای پورې به لاړ شي ځکه چې دا خو ستا د مشاهداتو سره تعلق ساتي. خو دغه عقل چې دا کومه ترجمه مونږ وکړه، د قلب چې کومه ترجمه مونږ وکړه چې دا د عالم امر نه راغلی دی، نو د هغې سره خو د هغه خو چونکې د عالم الغیب سره تعلق ساتي، د عالم امر سره تعلق ساتي. هغه په امر پیدا دی، عالم امر. هغه د دې فزیکلی او د دې طبیعي وجود نه بالا بل وجود لري. نو عقل د هغې د کنه نه څه دی او د ادراک د حقیقت نه عاجز دی. دا بله خبره ده چې دا خو تاج ده. کله کله دی د جرجاني وایي دته څه نور څه نومونه هم وایي، لکه دته کله کله سرم ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ دا الفاظ زده که نو بیا به درته راځي نو پوهېږي. وایي وهي السر. کله کله د قلب انساني ته سم وایي، سر ورته وایي، راز دی. والخفاء، پټ شی دی نو پټوالی دی نو. او روح ورته وایي. والقلب والکلمه، کله ورته کلمه هم وایي. وکلمته القاها، کله ورته کلمه هم وایي. کله ورته روع وایي، روع. ان جبریل نفس فی روعی. کله ورته فؤاد وایي. ان السمع والبصر والفؤاد. دغه قلب ته کله کله څه وایي؟ فؤاد وایي. کله ورته صدر وایي، سینه ورته وایي. او کله ورته عقل وایي، او کله ورته نفس وایي. دا ټول تعبیرات زده کې نو بیا به د باندې اشتباه نه راځي. دا عقل، دا لفظ چې دی عقل، دا هم کله کله د څه دپاره استعمالېږي؟ د قلب دپاره استعمالېږي.
حالانکه قلب او عقل له یو بل ضدین دي. تاسو په دې خبره پوهیږئ؟ قلب او عقل دا یو بل ضدین دي. عقل چې دی نو هغه تعلق هم د دې جسمانی او د دې مادي جسم سره دی. لکه مثلا د دماغ اپریشن چې څوک کوي یا د دماغو کې سړی دا معلومولی شي چې دلته پکې څه کار دی او دلته پکې څه کار دی، د هغې هغه فنکشنز کارېږي. خو د زړه چې کوم د قلب زړه وسیرې نو د هغې فنکشن د زړه نه معلومیږي. تاسو په خبره پوهېږئ؟ یو ډاکټر صاحب ورته ووایه نو بهرحال زما په نسبت باندې چې چا ډاکټریټ نه کړي زه هغه ته ډاکټر نه وایم، خو خلک یې ورته وایي نو زه به یې ورته ووایم. نو هغه د ما سره په دې باندې ونښته چې قرآن کې چې الله تعالی وایي چې انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. سترګې نه ړندېږي، هغه سترګې هغه زړونه ړندېږي چې کوم په سینو کې دننه پراته دي. نو په دې سینه کې دننه چې کوم زړه پروت دی دا خو ما کتلی دی، خو اپریشن یې زما په مخ کې شل شوي دي او په دې کې دې کې خو سوا د وینې د پمپ هم نه بل څه شته نه. نو قرآن څنګه دا وایي چې لا تعمل ابصار دا سترګې نه ړندېږي ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هغه سترګې ړندېږي چې دننه په هغه زړونه ړندېږي چې کوم دننه په سینو کې دي. نو ما ورته ویل چې دا خبره خو ټیک ده، ما ډېر پوهه کو خو په یو موقع په بله موقع خو د هغه پوهول په تندر ولګوه تا پوهوه چې دا خبره خو درسته ده چې تا ووایي چې یاره په دې زړه کې دننه دا نشته. خو ما نه زه درنه یو تپوس کوم دا راته ووایه چې ایمان او کفر څه شی دی که نه دی؟ ایمان او کفر څه شی دی که نه دی؟ محبت او عداوت څه شی دی که نه دی؟ دا حقایق لري که نه لري؟ که ته نه لري نو بیا ما تاسو سره زاړو خبرې نه کوم. ته پاگلخانې ته دا چول چې ته په دې نه پوهیې چې ایمان او کفر جدا جدا شی دی، او ته په دې نه پوهیې چې محبت او دشمنی جدا جدا څیزونه دي. که ته وایې چې دا محبت او دشمنی جدا جدا څیزونه دي او ایمان او کفر جدا جدا څیزونه دي، نو بیا به راته ته دا وایې چې دا په څه کې دي په دې انسان کې؟ د دې سر نه د خپل پورې خو په یو ځای کې دي که نه؟ نو زه به راته ولاړ یم کله وله دا پوندې پرانه ده نو ما ته یې پکې وښایه، په پوندو کې به یې راته وښیه ایمان او کفر نه نشته پکې. بیا به یې راته وښیه نو ته به په کوم ځای کې دی؟ په پوزه کې دی، په غوږه کې دی، په اینه کې دی، په سږي کې دی، په زړه کې خو ته وایې نشته ده ما کتلی دی، په دماغو کې دی. نو زه د یو مسلمان به دلته اپریشن وکړي او د هغه دماغ به م راکولاو کړي، او بل طرف ته به د سور کافر اپریشن وکړي او د هغه دماغ به م راکولاو کړي، او بیا به ماته د پر یو د کافر په دماغو کې به راته کفر وښیې او د دې بل په دماغو کې به راته څه وښیې؟ ایمان. نو به خیراته بیا دا چې یو سړی به راپرې باسي چې د هغه یو سړی دی دا زید دی او دلته عمر دی او دلته بکر دی، دا یو عمر د دې زید ډېر لوی دشمن دی او دا بکر ډېر زیات د دې بکر ډېر زیات دوست دی. نو دا دواړه به دلته سمله او د یو پر دماغو کې به راته د بکر په باره کې دشمني وښیې او د دې بل پر دماغو کې به راته د بکر سره څه وښیې؟ دوستي. نو بنیادي نو دا پر دماغو کې راته ته ښودی شي، نو چې نشي ښودی نو د دې معنا دا ده چې دا قسمه څیزونه چې دا ایمان دا چې دا روح انساني دی، ما راته وی د دې تعلق د عالم امر سره دی، د دې تعلق د دې دنیا سره نه دی. ته به په دوربین باندې وینې چې تا په دوربین دا لیدی شوې نو دلته بیا ایمان بالغیب ته کماجتو. دا هغه شی نه دی چې کوم شی ته په دې دنیا کې په سترګو لیدی کېږي. البته د عقل هغه ماخذ یا د هغې څه فنکشنز یا د هغې څه شی چونکې د هغې تعلق د چا سره دی؟ دا د دې جسم سره دی. نو د هغې فنکشنز که ته په دماغو کې معلومولی شي نو معلوم به کړي. خود د ایمان تعلق او یا د روح انساني تعلق یا د عالم امر سره چې کومې خبرې تعلق لري په دې زړه کې د هغې تعلق د خدای یاره د خدای محبت، نو دا قسمه څیزونه چې دي نو د دې تعلق د هغې شي سره دی چې هغه په دې دنیا کې په سترګو نه لیدلی کېږي. دا په دې زړه کې یي خو دا ته په دې سترګو لیدی. په دې قبر کې عذاب شته که نشته؟ او په قبر کې پرېږده په دې دنیا کې هم شته. ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.
آیت باندې پوي ولو ترى او کته ویني اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه چې کله ملائک د کافرانو نه سائلی لا یغست ته نه ده خو الی ته ځن کده نه ده نو شي چل کېدا ملائکه یضربون وجوههم وادبارهم دا ملائک لګي او د دې کافرانو دا مخم وي او دا ملامل وي نو زما په مخ کې به ټول هندو بچ تراولي چې دا غزن کدني او دا ټول به ته ودرېږي را تاسو دا قلقلاګان نه تاسو نه یادوم دا جدید تعلیم یافته ځان ته ډېر زیات خياران وي قلقلا دا دانشور چې ځان ته دانشور زم دا لفظ وایم خو زه به لږونه تغییر تبدیل کوم دانشور معنا دا د پویا خو زه ورته وایم دانشور دان په انکو ژبه کې غوی ته وي او شور معنا خوره ځمکه د خورې ځمکې غوی پوهېږې په پښتو نو دا دانشوران به ورته ودرو څه او ورته به یم چې شا به د ځنکدن دی اوس به ما ته دا ښې دوربین راوړه خوردبین راوړه مایکروسکوپ راوړه چې څه دی په دې وس کې دي که نه وادعوا شهداءکم من دون الله خپل د ټول د امریکې نه او د هارډورډ نه او د کیمبرج نه او د اکسفورډ نه راوغاړه خپل استادان دی او دا ټوله ټکنالوژي راوړه وادعوا من استطعتم من دون الله د ټولې دنیا د یونیورسټو استادان راول او د ټولې دنیا ټکنالوژي راوړه او ما ته به اوس دا ښې قرآن وایي یضربون وجوههم وادبارهم دا به راته اوس ښې چې دا ملایکې دا مخ مخ وایي او دا ملا وله په څه وایي او څه ګزاره وله ورکړو دا به ما ته ښې اوس دا د دنیا خبره ته پکې زړه کې ویدن نه ما اپریشن وکړو دومره پسې لرې مه ځه دومره پسې لرې مه ځه نږدې خبره ده بے وقوفوں کی کیا کمی غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں ډېر لرې پسې مه ځه نږدې ملاویږي دا مې یو ځل په بهر دنیا کې یو ځای کې د چا په مخ کې وي سړي ډېر د قمقلتوب کار وکړو نو ما وی غالب ویلي و غالبا غالب دی که اکبر دی چې بے وقوفوں کی کیا کمی غالب دی که نه بے وقوفوں کی کیا کمی غالب وی ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں نو هغه پوه شو وی آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم حاضر ہیں ما ته خطه به پوه شي په دې پوهېږم ما به یا دونه خو پوهېږم ما دا خطه چې پوه شي دا هم غټ کمال نو دومره لرې پسې مه ځه چې زړه پکې دن نس پړې بار خبره کوه د کافر ځنکدنې راولی نو بیا به قرآن منې که نه به منې قرآن نه منې خو بیا زه به مخه دی تا سره ارزو خبرې نه کوم تا سره په یو آیات خبرې نه کوم په یو جزي خبره نه کوم تا سره به دا خبرې کوم چې توحید او په دې به خبرې کوو بیا په دې جزیاتو خبرې نه کوم بیا په یو آیت باندې به تاسو هم پوهیم ته سل کاله کې نه پوهېږي او که ته منې نو د دې آیت څه معنا ده ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکة یضربون وجوههم وادبارهم نو پته ولګېده چې دا وفات کول او دا روح اخیستل او دا ملائک او د ملائکو دا کارکردګي او دا روح رایستل او دا د سړي ډبول او یا د هغې نه بیا دا خوشبویي او بدبویي تلل د مؤمن هغې نه خوشبویي ځي حدیث کې راغلی دي د هغه د روح نه څه ځي خوشبویي او د هغه بدعمله د روح نه څه ځي د هغې نه بدبویي ځي ملایک دې پوزې پټې کړي یو ویتې واله داس خامرداره بل ویتې واله نو دا بدبویي په دنیا کې کېږي دا په دنیا کې ته محسوسې نو ته خو به بیا هېڅ هم نه منې هغسې تش بوتل بیا به هېڅ هم نه منې ته خو هېڅ هم بیا نه منې نه د دې نه خبرې او نه د هغې نه خبرې بیا خبره یوازې په دې کې نه ده چې قلب څه ته وایي خبره په دې کې ده چې دا خبره یوه خو نه ده بیا به د نورو آیاتونو سره څه کوې نو هغه غریب خو به چاته د چا نه یو آیات اورېدلی پړندو کې وایي یوې سترګې والا باچایي دا هم پکې هوښیاران ځان ته وایي دا به ځان ته اهل علم وایي یاره جي داسې علم ما هم کړی دی علم دم کړی نو به هر حال دا یو آیت شو دې آیاتونو نه چې تا ته دومره پته ولګېده چې قلب څه شی دی دومره پته ولګېده چې په هېڅ پوه نه شو زمونږ د علم نه بهر شی دی زمونږ د رنج نه زمونږ د حدودو نه زمونږ د پهونچ نه او زمونږ د تفصیلي معلوماتو نه دا بالا دی په دې به ایمان بالغیب لرو ها کله کله الله تعالی د قلب نه تعبیر په عقل سره مای کوي بیا هغه خپلې خبرې له راځم که نه
چې قلب او عقل خو د یو بل ضدین دي. دا عقل بیکاره شی چې دی د کار شی دی، د بیکاره ورته نه وایم، دا ډېر لوی ښه شی دی الله تعالی نه غواړه. خو تاسو ته که مې اوس ووایي چې لاس اوچت کوي چا د الله تعالی نه بیګا او یا بیګا نه پرېږده، نن نه لس ورځې مخکې نه دی خوا په دې ټوله میاشت کې چا د الله تعالی نه عقل غوښتلی دی هغه لاس اوچت کړي؟ وګوره هېڅ چا نه دی غوښتلی. زه دا ولې علم غواړې، په صحت غواړې، دولت غواړې، ښه واده غواړې، ښه بچي غواړې، ښه کور غواړې، ښه نوکري غواړې، عقل ولې نه غواړې؟ زه دا جواب راله به نن به راکړې که سبا؟ دا د دې عقل ډېر لوی نقصان دی. د عقل تا ته ویلي دي او ستا په دې عقل کې دا خبره اچولې ده چې بس تا سره عقل شته، ته ولې غواړې؟ غواړې خو سړی هغه شی چې چا سره نه وي. نو پیسې د سره نشته نو غواړه، مقام او مرتبه دې نشته نو غواړه، ښځه دې نشته یا دې شته خو بله دې خوښه ده نو غواړه، د مثال په طور بچي دې نشته نو غواړه، کور دې نشته نو غواړه، اولاد دې صالح نه دی نو صالح غواړه، یا صالح دی نو نور غواړه. نو دا خو د سره نشته چې کوم شی نشته، عقل خو دې شته. هر چا ته دی وایي چې د پیسې عقل له چا نه دی، هغه ته هم دا ویلي دي. نو تاسو یې په ایمان ووایه دا عقل سړی خرابوي که نه خرابوي؟ اولنۍ خرابي د عقل دا ده چې هر انسان ته په مزغو کې دا ورچولې ده چې ستا عقل پوره دی. نو یو سړی هم د خدای نه دا دعا نه غواړي. دا په ډېرو ځایونو کې خلکو ته هم ځایي لاس اوچت کوي، چا د خدای نه ډېر عقل غوښتی، یو کس هم لاس نه اوچتوي. نو هغه یو بیا زما خوی معلوم کړی او نو هغه به په مخه غوښتو نو هغه به پکې لاس اوچت کړي چې دی داسې تپوس کوي. تاسو زما په دې خبره ورسېدئ که ونه رسېدئ؟ نه غواړي څوک د خدای نه عقل. ولې؟ عقل ورته وایي وایي ته پوره یې که نه، زه دومره ډېر د سره یم چې د بل چا دا ټول قمقلان دي، یو ته پوره یې، یو ته هوښیار یې، نو نور سره غواړي. نو دا د دې عقل د ټولو نه اولنۍ غلطي ده. دی ځان داسې ګڼي که نه چې بلکل زما ډو چا ته حاجت نشته، او چې زه د چا سره خواله ورغلم د هغه هم چا ته حاجت نشته. دا په ده کې دا بېځایه استغنا، په ده کې دا بېځایه ترفع او په ده کې دا بېځایه تکبر، دا داسې شی دی چې داسې شی غر کوي. نو چې ده ځان غر کړه نو تا خو خود غر کوي. تاسو په دې خبره پوه نه شوئ زما په خیال. نو دی اصل کې بیا دی یوازې دا کار نه کوي بلکې دی بل کار هم کوي. دی دا عقل دا قلب نه دی، دا قلب چې دا مونږ د اوسه پورې دا بیان کاوه، دغه قلب د خطا کولو دی کوشش کوي. دغه قلب د خطا کولو دی څه کوي؟ کوشش کوي. د دې وجې نه شریعت به تا ته دا خبره کوي، اسلام درته دا خبره کوي، قرآن به درته دا خبره کوي چې د دې عقل نه به ګورې هوښیار اوسېږي. دا ستا په کور کې دننه شی دی، دا بار نه دی، دا دې په دې کور کې دننه دی، او دا دننه شی چې دی دا ډېر زیات خطرناک وي. دننه دشمن ډېر زیات خطرناک وي. نو د دې دننه دشمن نه به ګورې ځان بیدار اوسې، دا دې خطا کوي. او د دې وجه نه بیا اهل علم حضرات چې څومره دي، پخواني دي او که اوسني دي، مولانا روم ګوري او که علامه اقبال ګوري، او که د دې دور نور اهل علم او پوهه خلک ګوري، نو هغې به درته دا خبره کوي چې ګورې دا عقل چې دی نو دا دې خطا کوي. ګورې دا دې نو ده ته به مستقل اختیارات نه حواله کوي، ده ته به ځان مستقل نه حواله کوي. ګورې اصل کې د عقل ته چې د عقل وایي، اصل مونږ وایي عقل منع ته وایي. مونږ وایي عقل څه ته وایي؟ منع ته. عقال څه ته وایي؟ له فرجة كحل العقال. عقال هغه د اوښ هغه دغه چې کوم دی که نه داسې لکه دا اوس چې د عرب پر سر باندې دا کوم تور دغه تړي که نه، نو دې ته مې ګال وایي، دې ورته ګال وایي. نو دا ګال نه دی اصل کې، دا خو عقال دی. په خپله ګاپ او قاف نه پېژني او موږ ته وایي دا پاکستانیان وایي په قاپ او په ګاپ نه پوهېږي. ما له په دې باندې ډېره غوسه راغلې وه چې کله ما د خپل د پی ایچ ډي دا تیسس لیکل، دا کتاب مې لیکنه پایې کې د دې عربو یو کس دی په دې مصر کې پیدا شوی دی او بیا په دې سعودي کې یو ځای جاپان کې یو ځای بل ځای کې یونیورسټو کې پاتې شوی دی. نو هغه په دې باندې کتابونه لیکلي دی، خو مصری نو پیدایشي عربي دی او په پنجاب یونیورسټۍ نه په اردو کې پی ایچ ډي کړې ده،
خو د هغه په کتاب باندې ما پر خپله مقدمه کې د هغه پر ټولو کتابونو باندې یو 15 صفحې تبصره لیکلې ده، نو ما دا ثابته کړې ده نه په عربۍ پوهېږي نه په اردو پوهېږي. او موږ ته وایي پاکستانیانو ته وایي دا قاف نشي ویلی، دا حا نشي ویلی، دا عین نشي ویلی، دا طوا نشي ویلی، دا صاد نشي ویلی، دا ثا نشي ویلی. وایي دا هېڅ نه دي خبر. نو بس بیا قدرتي سړی چې په رد عمل کې راشي نو بس بیا زه هم پسې ولګېدم. نو ما د ډېرو عربو نه دا خبره ثابته کړه چې ډېر عرب هم داسې نشي ویلی، قاف نشي ویلی. یو عربي شاعر ته چا ویلي دی وایه ولا أقول لقدر القوم قد نضجت ولا أقول لباب الدار مقفول. نو هغه دا هغه ځای نه وایي ولا أقول لقدر القوم قد نضجت ولا أقول لباب الدار مقفول. نو ما په حواله ورکړم دا څه وایي. المظهر للسیوطي کې هم دا دغه دی او د بعضې نورو علماو په دې دغه کې هم نقل کړي دي. امام سیوطي په ډېر ښه بحثونه کړي. نو هغه وی یو قبیلې والا بلې قبیلې والا ته وی سبق یې ورته وی وی چې وایه قرآن مجید کې چې الله تعالی وی طوبى لهم وحسن مآب طوبى لهم. نو وی هغه به وی هغه بله چې هغه هم عربي و هغه وی طیبه لهم. وی ده ورته وی ګوره وایه طوبه، هغه وی طیبه. وی ده ورته بیا لږه اسانه کړه ورته وی وایه داسې وایه طی تو تو. وی هغه د هغه طرف نه وی طی طی. نو ما په هغه کتاب کې ورته ولیکل ما چې زمونږ د علاقې د غرونو د شړو شامباړه یو بیزوګر راولم دله ستا په مخ کې او زه به ورته یم چې تو او که هغه وی چې توی نو بس بیا د خپله خوښه د څه جرمانه راباندې لګوي. تاسو ته څوک معلوم دی چې ته ورته وایي تو او هغه وایي توی او په عربو کې داسې شته او دی لا ما ته وایي دی طوا او طوا نه پېژني. خیر دا ولا جدا بحث دی. دا چې کله ادبیات وایو نو بیا به اوس خو مونږ ادبیات نه وایو، ادبیات بیا ځان له خبره مې په دې پسې راغسته چې قاف یو د سیوطي دا هم لیکلي دي چې د دوو کسانو اختلاف راغی. یو وی صقرن دی بل وی سقرن دی. په دې کې اختلاف د دوو کسو اختلاف په څه کې؟ په صقرن او په سقرن کې. نو درېمګړی راغی هغه ته وی یاره جي دا زما او د دې اختلاف دی، زه ویم دا سقرن دی او دی وی دا سقرن دی. نو ته څه وایې چې دا څه دی؟ هغه وی دا زقرن دی. دا زقرن دی. نو به هر حال وی دا ګال دی. څه شی دی؟ ګال په سر چی که نه ته څه وایي؟ نو دا اصل کې عقال دی. څه شی دی؟ عقال دی. پوهېږې په خبره باندې؟ مخکې ورته کې راته چا یو لطیفه ویله، یو ځای ته تللی یم. وایي عربو کې سړی رایاد شو. وایي عربو کې زه پاتې شوی یم ډېر نو. وایي هلته امام دغه کاوه ده تراده وایي امام تلاوت کاوه که نه مخکې ولاړو. تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. نو هلته جیم نشي ویلی، د جیم په ځای ګاپ وایي. نو وی فی گیدها حبل من مسد. نو وروسته پسې هغه هلک سړي پسې سدي سبحان الله سبحان الله ورته وي. نو هغه وایي چې ګینه ما خطا کړه. نو وی فی جیدها په ځای وي فی عنقها حبل من مسد. فی عنقها. نو د بیا وی سبحان الله. هغه وی فی صدرها حبل من مسد. نو د بیا وی سبحان الله. نو هغه بیا وی فی رقبتها حبل من مسد. نو د بیا وی سبحان الله. نو هغه ورته د هغه ځای نه وی خذ الحبل واجعلها فی ای موضع تشاء منها. خبره دا ده ته زما یو شاګرد دی هغه هلته په ابها ورته وایي ابها حفیظ الله نومې دی بعضې ملګري به پېژني. نو هغه راته قصه کوله ویل ته مې عربي ماشوم ته سبق ویل ته قرات کې سبق وی هغه ته مې سبق وی نو ما ورته وی چې وایه ارأیت الذي یکذب بالدین. دا به ما نه ویلی خو که د عربو دا نه ویلی چې د پاکستانیانو لالابي نه دا اوس زه اوس قار شوی یم ځکه ورته داسې ویم. دا ځکه د یو څو مثالونه ویم که دې داسې نه ویلی نو ما به هم داسې نه ویلی.
نو وی چې ارای ما ورته چې وای ارایت الذی یکذب بالدین وی هغه ماشوم وی هغه وی اشفت الذی یکذب بالدین اوس ارایت په معنا د شفت وی وی شوف داسې نه وی داسې نه وی چې را څه صيغه ده لکه رقیلې څه صيغه رقیلې چاله وي د مدرسین علماء نه علاوه رقیلې دا درې صيغې دي ښه را د را یرانه امر دی قید وقا یقین امر دی او لید ولا یلین امر دی نو رقیلې دا درې امرونه دي ها موږ په منګوره کې سبق وینو نو موږ نور الانوار دی استاد سره نو هغه موږ دې په نه پويږي نو هغه مهتمم صاحب موږ ته وی انمون څه څه انمون څه چې سوچ مو دا خو نريد ان نمن نو په دې خله کې څه ویل چې ان نمن دا لاس ان نمن کړه نو ما ته وی چې وایا ارایت الذی وی دوی چې شپت الذی وی ما ته چې رایت وایا دا وی ما ته چې نه مړه دا نه ده رایت نه شپت ټیک وی ما ته په قرآن کې رایت لیکل وی راته وی چې ته خو جمی ته په څه په گزار عربي مې وی چې دا ټکی راته وی نو زما د شاګردې خو په څه لګا سرو و چې یو کلس مې ته ویسته پاستر مې هغه ته واچم چې عربي توپ د نه یې کم ویل ته هوال بندي وی خبره قاضي لاله عدالت الله کلار شي دا عدالت کې راپورټ وکړ دی استاد وی زبر الله ما ته وی چې دا شان چل ما ته وی عدالت ته ولې واله دی وی ما ته چې رایت الذی ما ته وی چې شپت الذی دا په قرآن کې شپت ده رایت ده بیا بل خبره خو مې ته پټه کړه چې دا په دې اصل کې واله ما ته وی اصل کې په دې واله چې دا ما ته وی چې تا جميع او عربي کدا مې هغه ته ویل خو عربي بیا غم بیا خو خرابولم وی بیا راته وی چې لکه دا خو د خندې کړي خیر دی خو حال بیا مکه او دوال بندي ها ما چې بیا به نه وامه بیا به دیم د څه چل نه کوي نو دا د دې طریقه ده ارایت الذی په قرآن دی وی شپت الذی ها نو قال سوي قال پکې د کم ځای نه راغی زمونږ د عربي استاد په دې لاهور کې نو مونږ چکر لبوتلیو ویل که په پښتو باندې پابندي ده او په اردو باندې پابندي ده او په اردو باندې 1 روپۍ پابندي ده 1 روپۍ چا پښتو ویل نو 1 روپۍ اردو ویل 1 روپۍ جرمانه به ورکړي ما په پښتو 2 روپۍ پابندي ده ما ولې اردو پښتو خو د اردو نه خله ولې ما په دې پنجابیانو کې هغه د پیغمبر را پیدا شوی دی غلام محمد قادیانی او هم په پښتنو کې د اوسه پورې چې د پیغمبر دعوه نه ده کړې او مې پتا سو عربو کې ډېر شي پیغمبران را پیدا شي عربي وغه طائف مې پتا سو عربو کې پیغمبران را پیدا شي دروغجن د پیغمبري دعوی کړي په پښتنو کې یو سړی د اوسه پورې نه را پیدا شوی د پیغمبري دعوه وکړي نو غلې خوشو خو به ما ته وایي تاسو لکه چې د خدای دعوی ته اړولې ده ما هغه چې بیا چا وکړه بیا به ګورو وایي په خبره نو بیا ما ته هغه شترمرغ والته ګرځېده ما ته یې وایه دا څه کوي مونږ طالب علمانو که نه اصلا اکسي بحث شي خبره ما ته یې دا څه کوي نو ما ماسې چېرته زړه وشم ما یې مه کوه چې لږې نو ما وی النعامة تتچکر فی مجالها وایش تتچکر ما تتچکر عربي ده عربي ده تچکر یا تچکر وی دا چی پکې د کم ځای نه راغله مې راته چې پکې دا ګا پیدا پکې د کم ځای نه راغله تاسو دا ګا پې ګل محمد قل ګل محمد ته قل محمد وای او قاب ته ګاپ وای او ګاپ ته قاپ وای نو یا دې قاب ته ګاپ مه وایه یا دې ګاپ ته قاپ مه وایه نو چې د چا ګل محمد نومي نو هغه ته وایي قل محمد پوهېږې په خبره او چې عقال ته وي نو عقال ته عقال وایي نو ما ورته دا ګاپ پکې د کوم ځای نه راغی بهرحال خبره مې په دې پورې کوله چې عقل څه شی دی نو عقل د عقال عقال منع ته وایي دا اوښ به داسې وتړي نو دی به د پاسېدو نه څه شي منع شي پته ولګېده چې دا تړل به خو څوک کوي دا عقل د تړلو ذریعه ده دا عقل د تړلو وسیله ده تاسو په دې نو پکار ده چې په دې عقل باندې د پاسه بل څوک حاکمي د عقل داسې مثال دی لکه جیل نو جیل ته څوک په خپله ځي که بل څوک به ورته بوځي اتکړی نو اتکړی څوک په خپله ځان ته چې یا په خپله هغه اتکړی راځي د چا لاس ته لویږي که نه څوک به وي چې هغه به ورته د اتکړی ورچوي نو د عقل دا لفظ د عقل چې دی دا په خپله په دې خبره باندې دی چې دا خو ذریعه ده دا خو ذریعه ده دا خو وسیله ده دا خو به بل څوک د یو مقصد دپاره استعمالي او د دې نه به ذریعه او وسیله جوړوي نو هغه باندې په دې عقل باندې پکار ده چې بل څوک حاکم وي او هغه حاکم په الله تعالی مقرر کړی چې هغه دا روح انساني دی دا روح انساني دی دا قلب په دې عقل باندې څه مقرر کړی دی حاکم یې په مقرر کړی
نو دا یو بنیادی خبره په ذهن او دې وجه نه قرآن مجید کې په بعضې مواضعو کې قلب دا لفظ چې دی دا د عقل او د فهم په معنا باندې راغلی دی. په قرآن مجید کې عقل په معنا باندې راغلی دی څه شی؟ قلب دا لفظ په معنا د څه راغلی دی؟ د عقل او د فهم. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. ان فی ذلک لذکرا په دې قرآن کې نصیحت دی لمن د هغه چا دپاره کان له قلب چې د چا صحیح قلب نه مراد دا قلب یادی نو دا خو د هر چی نه لمن کان له عقل لمن کان له فهم وتفهم وادراک وتعقل وتفکر وتدبر. نو دا عقل کله کله په معنا د څوم راغی دا قلب ویما په معنا د عقل او په معنا د تعقل په معنا د تدبر په معنا د تفکر په معنا د فهم په معنا د ادراک. دا به هر حال د دې متعلق سے بعض مسائل شو چې تا ته بیان شو. دین بعد یو بل موضوع برازي او دا غي دراتلو نه مخکې وقفه وکړئ بس ده.